الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. سورة الحجر 45 نمبر آیات تے 45 نمبر آیات سورة الحجر. دید نمخ کی اللہ جل جلالہ دا جہنمیانو ذکر وکړو. اللہ جل جلالہ دا دوی دفاره د جهنم و دروازې دا تیار کړي. و دروازو څه نومونه تیر شوي درس کې چې دی نه دا موږ ویلو. یو جهنم، یو لظوا، دریم حطمه، څلورم سقر، پنځم سعیر، شپږم جحیم، اووم هاویه. د ټول نه لومړی جهنم چې دی دې کې به مسلمانان ګناهګار پراته وي، دویم کې به نصارا عیسایان پراته وي، په دریم کې به یهودیان پراته وي، څلورم کې به صایبین د ستورو عبادت کوونکي پراته وي، پنځم کې به مجوسیان پراته وي، شپږم کې به مشرکین پراته وي، تر ټولو نه اخري طبقه په دې کې به منافقین وي. دې نه اوس الله جل جلاله د متقینو ذکر کوي او د قرآن کې دا قاعده ده چې کوم ځای کې الله جل جلاله د جهنميانو ذکر کړی دی هلته ورسره د جنتیانو ذکر وکړی دی. چې کوم ځای کې د جنت ذکر کړی دی هلته ورسره الله جل جلاله د جهنم ذکر کړی دی. کوم ځای کې جنت ذکر وي هلته جهنم وي، کوم ځای کې جهنم وي هلته جنت وي. دې کې اوس الله جل جلاله د متقینو ذکر کوي. اللہ فرمائی ان المتقین فی جنات و عیون، بے شکا پرہیزگاران با په باغونو او چینو کی وی. متقیان با په باغونو او چینو کی وی، په جنت کی بوی او په چینو کی بوی. لمبے دا خبره متقی چاته ویلې کیږي. متقی درې تفسیرونه کیږي. یو متقی دا هغه دی چې دې د کفر نه ځان بچ کړي، ایمان یې راوړی وي. اصل کې متقي ویل کېږي پرهیزګار، پرهیزګار د ګنده څیزونو نه پرهیز کوونکی. نو کفر دام یو ګنده څیز دی، د دې نه به پرهیز کوي. دویم متقي دا هغه وي چې دې د ګناهونو نه پرهیز کوي. او دریم متقی دا هغه دی چې دې د درجاتو د حاصلېدو لپاره نور نیکۍ چې دي نه دا کوي. نو د ایمان په لحاظ سره همونږ غوڼ متقیان یو. نو د الله پاک فضل دی چې مؤمنان به غوڼ سي جنت ته. او جنت کې چې الله جل جلاله بیا څه تیار کړي دي دا تیره جمعه نه او په بله جمعه باندې موږ خو تفصیلا په دې باندې بحث کړو چې الله جنت د څه نه جوړ کړی دی، جنت کې څه څه به میلاوي، جنت خوراک به څنګه وي، د جنت سورلی به څنګه وي، د جنت انسانان به څنګه وي، د جنت حورې به څنګه وي، د جنت میوې به څنګه وي. دا ټولې خبرې موږ په تېره جمعه چې دی نه دا موږ کړی وي. الله فرمایي ان المتقین فی جنات، دا متقیان به په جنتونو کې په باغونو کې به وي. باغ نه مراد د کجورو باغ هم کېدی شي، د هر قسمه باغونه چې دي نو دا څه نه مراد دی. او تاسو ته ما ویلي وو کله چې دوی ته دا ورکړی شي نو دوی به ویل چې یاره دا خو په دنیا کې هم داسې خوړلي وو. خو لیکن الله فرمایي چې رنګ به د دنیا د عام رنګ وي، خو ذایقه به بدله وي، ذایقې به حق رنګې نه وي. وعیون او دوی به په چینو کې وي. نو د چینو تفسیر په شپږیشتمه سپاره کې په سوره محمد کې څو پیرې موږ کړی دی چې یاره دې نه مراد دغه څلور چینې دي. من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم يتغیر طعمه وانهار من عسل مصفى. څلور نهرونه دي. یو نهر دا د اوبو دی، دویم نهر دا د شرابو دی،
دریم نهر دا د پیو دی څلورم نهر دا د شاتو دی الله جل جلاله فرمای مؤمنان په دغه نهرونو کې وي ادخلوها بسلام آمنین تاسو داخل شئ په دې کې په سلامتیا سره آمنین په امن سره دې کې یو عبارت محذوف ته قد قیل دوی ته به وویل شي ادخلوها تاسو د جنت ته داخل شئ بسلام په سلامتیا سره آمنین او په امن سره دا سلام به د چا له طرفه وي دا تفسیر مونږ په سوره ابراهیم کې کړی ولته چې سلام یا به دا د الله د طرفه وي یا به سلام د فرښتو د طرفه وي ونزعنا الله فرمایي او مونږ به وباسو ما هر هغه څیز فی صدورهم چې په سینو د دوی کې په دې په سینو کې چې کم من غل لکینینا کمی کینې وي کم بغضونه دي کم حسدونه دي الله فرمایي چې دا به مونږ د دوی د سینو نه چې دی نو دا به راوباسو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وی الله جل جلاله په جنت کې دو چینې داسې پیدا کړي دي چې یو چینې د انسان بوتلی شي او د هغې نه اوبه وڅښي نو د ده زړه چې دی نو دا به د ګند نه د غیبت نه د حسد نه د بغض نه د کینې نه د هر قسمه څیز نه چې دی نو د ده زړه چې دی نو دا به صفا شي او دویمه چینې نه چې بیا بوځي او هلته کې وڅښي نو د په زړه کې به د خلکو محبت چې دی الله جل جلاله ور واچي نو د خلکو سره به محبت سیوا شي او د زړه نه چې کومه کجي ده نو دا به ترې راوځي جنت کې بیا دا خبرې نشته دی الله فرمایي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا په جنت کې به نه لږ خبرې اوري او نه به دروغ اوري نه به دروغ وایي نه به دروغ اوري نه به لغو خبرې کوي نه به لغو خبرې اوري جنت داسې د پاکیزه خلکو ځای دی من غل اخوانا الله فرمایي الله به ختم کړي د دې د سینو نه لکینه چې دا اخوانا دوی به رونه ونشي دی به داسې وګرځي لکه رونه علی سرر او دا به په تختونو باندې ناست وي متقابلین یو بل ته مخامخ په تختونو باندې کېني الله جل جلاله دې موږ په جنت کې وځي لا یمسهم فیها نصب نبرسی دویتا فیها په دې جنت کې نصب څه تکلیف کله چې دنیا کې سړی ته هر قسم خوشاله میلاو شي بیا هم په د باندې تکلیف راځي او ونه غټ تکلیف دار چې مور به مړ شي تکلیف دار چې پلار به مړ شي تکلیف دار چې بیبي به مړ شي تکلیف دار چې بچي به مړ شي په خپل به مړ شي خور به مړ شي او قدانې زخمی بشي نور به قسم مصیبت خو دنیا زیاده سیده چې دا د مصیبت زیاده دنیا کې د مصیبت نه یو ځای خالی باندې او جنت چې کله یو سړی جنت ته لاړو نو بیا د جنت نه راوستل نشته دنیا ته خراغه خو د دنیا نه به واپس وځي الله فرمایي منها خلقناکم وفيها نعيدكم من د دې ځمکې نه پیدا کړی او دې ته به واپس ومنها نخرجكم تارة اخرى او یو پیره مونږ د ځمکې نه بیا هم راوباسو خو جنت ته چې کله مونږ لاړو نو بیا د جنت نه دوباره بیا راوتل نشته دی جنت کور داسې دی چې هغه به باقي وي هغې نه راوتل نشته دی وما هم منها بمخرجین والله مو فرمایل او نه به وي دوی منها د دې جنت نه بمخرجین ویستلی شي دی به د جنت نه نشي ویستلی الله جل جلاله فرمایي حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله وی چې زما مغفرت زما بخشش دا عام دی هر چا ته چې دی نو دا شامل دی څوک چې بخنه وغواړي زه معاف که زما یو بنده ډېر زیات ګناهونه وکړي دی ما ته متوجه شي او زما نه بخنه وغواړي زه به دته چې دی نو معاف یم او کو چرې دې مستغنی شي او زمانه بخنه ونه غواړي نو بیا ما د لپاره سزا چې د ندام تیار کړه
زموږ له پکار ده چې موږ د الله نه بخښنه وغواړو، توبه وباسو، کوم ګناهونه موږ نه کېږي هغې باندې نادمه شو، هغې استغفار وکړو چې الله آینده به زموږ نه داسې ګناه نه کېږي. او که بالفرض بیا هم وشي نو بیا هم الله بادشاه دی، هغه بیا هم وایي چې ما طرف ته بیا هم راشه، زه بیا هم بخښونکی یم. زه داسې نه یم چې یو بېره یې معاف کړی بیا دې نه معاف کوم. نه، تا نه که 100 وارې ګناه وشي او ته 100 وارې په ورځ کې توبه وباسې، زه بیا هم ستا د توبې چې دی نو معاف کوونکی. نو که موږ نه څونه ګناهونه کېږي پکار ده چې موږ الله ته توبه وباسو، او الله قبلونکی ذات دی. نن سبا په میډیا باندې دا خبره ډېره چلېږي چې په جومات کې جوړاګان چې دي نه دا کټ شوي دي. نو دا ولې دا زمونږ د خلکو نه هغه د الله د کور هغه عظمت وکړي. یوازې دا نه دی، دا خو په سین کې بار لټ شوي دي. ولې مونږ چې دی چې الله د کور مخې ته کله پټه خېډه ځو، کله یو کار کوو، کله بل کار کوو، د الله د کور مخې ته موږ څونه په درس کې ټیپونه لګو، دا هم بېعزتي ده د الله د کور. نو موږ په خپله په جومات کې به ناست یو څومره شور کوو، دا هم د الله د کور بېعزتي ده چې د الله کور ته راننوتې بس خاموش کېنه، شور بیا مه کوه، د یو بل سره بیا خبرې نشته. د الله په کور کې بیا یا ذکر اذکار دی، یا نوافل دی، او یا د قرآن تلاوت دی. ته پکې بیا دنیاوي خبرې کوې، نه ته چې ګناه کوې. خو بعضې ګناهونه غټ وي او بعضې ګناهونه واړه وي. دا هم د الله د کور بېعزتي ده چې موږ د الله کور ته راشو دنیاوي خبرې پکې کوو. نو موږ له هم پکار دی چې موږ هم په خپله ګناه باندې نادمه شو، په خپله ګناه پښیمانه شو. بل موږ د جومات خواته څونه کورونه والا اوسېږي یا څومره دوکانونه والا دي او هغوی ته ښه پته وي چې زه د هغې بیا د خپل د ډیګونه ولګوم نو زما د دې ډېګ اواز جومات ته رسي. نو دا هم د الله د کور بېعزتي ده. داسې هم نه دي پکار. یا دغه رنګې د موږ په موبایل باندې چې دا کومې ګانې او دا رنګټونونه لګېدلي وي، موږ جومات ته راشو نو له پکار دی چې موږ اول د خپل موبایل خبر واخلو. جومات ته راننوځو چې موږ اول خپل موبایل چې دی نه دا بند کړو. اول نمبر موږ دا ولې موږ د الله کور ته راغلو. او که چېرې په یو سکول کې یا په یو اداره داسې وي چې په هغې کې په موبایل باندې پابندي وي، نو که ته هلته بیا وړی شي نو بیا یې وړه، بیا یې جومات ته هم راوړه. دغه رنګې په جومات کې په موبایل پابندي ده. ولې ته د الله دیدار لره روان یې، الله سره معراج کې. مونږ یو معراج دی، نو تاله پکار دی چې ته جومات ته هم راځې اول موبایل بند کړه یا کور کې کېږده. اول خو اهمه خبره دا ده چې کور کې یې کېږده، او که بیا یې مړې خو چې کله د جومات دروازې ته ورسېدې نو بیا یې بند کړه. نن سبا خو اسان طریقه ده، جازونه راوتي، خلک پې جاز ولګوي نو بیا نیټورک کار نه کوي. لکه څنګه چې سړی بره جاز کې بره وخېږي نو بیا نیټورک کار نه کوي. نو چې کله په موبایل باندې هم جاز ولګوي نو بیا به نیټورک کار نه کوي. چې کله موږ داسې جومات ته ځو خپلو موبایلو په خبره کوو. ولې موږ چې پرې رنټونې پرېښو جومات کې رنټونې پرې غږېږي نو موږ هم ګناه کوو. بیا یوازې زمونږ مونږ نه، مونږ سره چې په جومات کې څومره خلک ولاړ وي د ټولو مونځ چې دی نو په سوچو کې د ټولو د مونځ د ده موبایل ته متوجه شي چې یاره دا به چا ته رنګ راغلی، کم کس به وي چې دا رنګ به ورته راغلی وي، او کم کس چې په خپله مونځ ته ولاړ وي نو د هغه هم زړه رپي یاره دا را سره څه چلو شو، مونځ رنګ راته راغلی. نو مونځ یې خپل هم ګډوډ شو، د خلکو مونځ یې هم ګډوډ کړو. الله دې وکړي چې مونږ نه کوم ګناهونه شوي دي، مونږ په دې خپلو ګناهونو باندې توبه وباسو الله ته چې الله زموږ دا ګناهونه معاف کړي. آینده به زموږ نه داسې کارونه چې دا به نه کېږي.